بسم الله الرحمن الرحیم او السلام علیکم ګران اردوونکو د اف ام 93 ریډیو دلبر غږ د خالد منصور ما پروګرام نیوز راوند اپ په پروګرام کې را سره نو کړو بشانت لفخان شرپو هم موجود دي. لفخان پروګرام کې کار کوي. ډیره زیاته مننه ټول اوریدونکو کتونکو ته سلامونه او نیکی هیله او احترامات. روز د څنګه تیر شو؟ یره ګرمه او بس دا ګرمي داسې عجیبه چې دا خلک ویاره وي نه ناراسته مو څه چللو په تندې می درد دی نو دغه صورت حال وینو یخ او ګرم او دغه نو ګرمایش کې بروا څنګه تیر شي یخ او ګرم لکه بجلی مطلب جوړول قسم یخ نو بس چرته کې یخ ځای کې کینو بیا وږي چې کم دنو ګرم بیا بابا لکه نن بس کې جیون کوم ریکارډینګ په مخ په مهربانه جانانو په ما یې ار اول کې وره د کلام سکلی ستا خدا مزید کنه نه نن ډیر زینو کې په کې ریپورتینګ کوم کنه پس پولونه داسې پولونه 400 دی کنه چې غیله لاړو فوجي کار دې سي لړۍ ستا خو کاروم دغه دا خو څه نه خپه په دې ځای کې شکنه دغه پول نه بل طرف ته بزو خو خیر تاسو کو د دې ځکه دا پول دی په 2022 کې په دې کار شروع شوی دی دا 3.5 کروڑ منصوبه ده نو کله یو وړ کار په کله مونږ درېدو هر وخت په کار رواني خو کار سرته ونه رسیدو خیران بشي چې دا څنګه چللی نو اخواږي چې څومره دکاندارانو خو ما اوري کنه نو ټول ته مې په دې باندې سوې مړوي ستینه جوړیږي ستینه جوړیږي زه په دغه ځای کې ډېر په ګرمۍ کې چې سړی ته ودرېږي کنه چې لکه په دې سووایا چې حکومت ته پته وي چې تاسو تکلیف ته تاسو ته دوړه تاسو روزګار د دینه ولاړ دی دلته ټریفیک بند وي دلته کې هر وخت چې کم دنو گاډي ورپروزي 19 کسانې جوبل کړل یو پکې د مړی متلا ده کنه بیا د چیزې په پیښور روډ باندې نو د زنګو پوله او دا چوتی پول چې کوم دی اخوابل آیات خان چې کوم جوړ کړو کنه دا د زنګوم چې کوم دنو دام آیات خان وخت کې دغه شو او بیا د سکندر شپو چې کله هغه ته وزارت ملو شو دا دواړه هغه منزور کړو دا جوړم شو داغه د سره سارم نخکاری نه چرته خخت شته نه سبل شته نه بیا په غي باندې او د قاضي خیلو پول مور سره دغه کې د قاضي خیلو د پول د دې ځای کې دی او دام سوري دام خطرناک دی نو دا ګیله په ګرمه کې دغه ځای نه راشي په دې ګرمه رالم ستاد आवाज پورته کوم قوم ته تکلیف دی اجتماعي سوچ ختم شوی دی یو ویزه خبر نشم کولی بل ویزه خبر نشم کولی بل وی دی کې بلانجی بل الفخان خلک ګوره دوه خبرې دي یو خبره ده چې خلک وی کله کومه आवाज اوچت کو نو په आवाज باندې سوک غم غرض نه کوي لکه مثال په توګه باندې د وابړي خلاف خلک روزي احتجاج وکي ځان مو وخی په اغوی مو وخی شر شدت هم پکې وشي پولیس سره هم پکې توتري خواله راشي خو لکه بیا هم هغه سیز نه دغه کیږي کور کیږي نو آیا لکه خلک د دی وجه خبره نه کوي په میډیا باندې را پاسینو چې ستې جوړیږي نو او کنه خلک د دی وجه نه کوي چې سبا بیا ماته سم مسله جوړ شي اکثریت زدا وینم چې لګل د پنځم پیغام د پی ټی آی دی دوی منګان د پی ټی آی دی دغه خلکم اوټ ور کړی د پی ټی آی لا او چې رانه ام پی ای خپنه شي صدر رانه خپنه شي نور چې زه دا خبره کوم زمونږ لکه کار څه دی کنه دغه ځکه چې کم خلک دي دا هم دغه خلک دي زه خو دا غړم دا نه چې आवाज بیا موږ د نیوز رون پروګرام نه کوو موږ لګیانو په لاسو کې یو کار خوشي کنه همت خو به نه بیلې ته خو خپل خبره کې کنه ته خو بزان له غاړه آزادې کنه حرکت کې برکت دی خامخا به چې خلک حرکت کوي نو برکت راځي لکه چې خلک احتجاج وکړي نو خامخا به وړي ولا سوچ کوي چې نه داسې نه د خلک را پاسوس باقي شر کوي خپل ګریوان مشلي زمونږ د مشلي نو خامخا به وي افسرانو ته چې راشي منځو والو 2 غنټې ورته ریلیف ورکړي شو کنه احتجاج وکړو دغه سي 13 ورځې په پتنګي سټیشن کې مسله شو هغه تم 2 غنټې ریلیف ورکړي شو هر ځای کې چې خلک را پاسي او دغه سي حرکت وکړي نو سناسو ریلیف ملاويږي خدا سي نه د ګوره ته د اکسین سیب انټرویو وکړه اکسین سیب وای چې ما سره په شیډول کې یو منټم دغه نو شیډینګ لکه دغه نو چې ریلیف ورکم ما سره یو منټم نو دغه وجه ده چې دلته خلک لکه کونډې چې خلک بل نه جمع کوي پلانې ډنګره هغه چې خپل کم دغه سوچ خبره وي دا 1000 کمی 1000 کمی هغه ارس باوجود هغه وی چې ما افسرانو ته وی چې چونکې دلته کې د لاین آرډر مسله جوړیږي دلته خلکو ته تکلیف دی دلته کې مسله هغه ته پته و چې د خلکو سرګی را لې په ما باندې سرماتي او پزانم سرماتي هغه خبره کیږي کنه وی د بیلیک تارونه یخت د اکسین دفتر هر وخت ګرځي نو ګره دا دغه وجه ده نو چې کوم ځای کې الفخانه کوم خلک چې را پاسېدلې دي کوم خلکو چې تپوس کړي د ځان کوم خلکو چې احتجاج کړي دي کوم خلکو چې اسیم خلک خوځولې ده نو مشران یو متل کوي روکا په واځه خلموندي شي د دې مطلب دا دی چې تبهر چاته وي چې تا خو د سیز نو لیدلې تا خو د سیز نو لیدلې نو دا په دې حساب باندې د سیزونه پیدا کیږي الفخان یو ډېر مهم خبر مې مخه ته دی
د تیر ورځ د G7 یو کانفرنس شو په کینیډا کې او پاره کې مختلف دغه او پاره کې دغه چې دی د نه زموږ د گاونډي دا ستاده کاکا د یوي بس خدای دې نصیب کړه زموږ د گاونډي ته یادوم د موزي په کې ډیر زیات دغه راغښ شکرای راغښ ورچا تنویله چې را ما د ټرمپ سره لګ میلاو کې او هغه ورلا لیفت ورنکو بلکې بس هغه پتیخ ته باندې د زور د اجلاس هم پرې اجلاس مو ته پرې خو دوی چې په علمیه باندې د ختم درته نه کوم نو چې څنګه مشران وی چې نه هغه دلته کې په دګړ باندې زموږ سیب لا راته چې هغه قدم بوسي وکما نو هغه ملاقات چې هغه نن ته شوی دی آرمي چیف صاحب سره بالکل آرمي چیف صاحب سره دغه ملاقات ته په وایټ هاوس تصدیق کړی دی چې ټرمپ دغه په اعزاز کې زهرانه ور کړی د غرمې روټه او دا ملاقات چې دینو دا به د پاکستانی وخت تر مخه لس بجې به دا ملاقات وي او دا ملاقات په کمیټي روم کې به کېږي او په دغه کې به د ټرمپ نه او زموږ د سیب نه علاوه بل هیڅ کوم دغه تکینی اجازه په هیڅ چاته ني البته که بیا ټرمپ په میډیا باندې خبره کوي یا په سوشل میډیا باندې سپوز کوي دغه حواله سره تفصيلات پاغوي خو نور هیڅ چاته په دغه کې د ورتلو دغه نشته دي نو یو خو هغه ټول خلکو ته چیرې ټول عمر ځان له تانه په دې پسې وشلولي چې د امریکي د سېنات یو رکن یا چرته داس یو عام یو سړی دا وي عہدهدار چې هغه د موږ سره صرف ملاقات قدرته کی په زرګونو نه په کرونو ډالر هغه صرف په دې باندې انویسټمنټ وکړي چې یاره دغه ته کې زمونږ چرته د وایټ هاوس مخه ته یو تصویر وباسو یا چا سره لکه کوم ځای کې چې د سټیټ ډپارټمنټ دی هغه کې چرته مونږ چا سره صرف ملو قدر ته شو تصویر وباسو باقي به سره خبره و سره نور مونږ خپل جوړ کو او یو داسې دی چې کله ګوره لبخان ته په دنیا کې خپل ځان په خلکو باندې ومني اول به ځان په خلکو باندې خرڅي بیا به خپل پروډکټ خرڅي نو زمونږ صاحب اول دنیا باندې ځان اومنه ارمي چیف پیډ مارشل چې هغه په دنیا ځان اومنه دا غي نه پس هغه اوس لګي شوز دنیا چې هغه اخلي او ګور دا کم دغه خلک چې دي کنه نو دوی به صرف په دې حساب باندې وي چې دا خدا چې دغه چل دي سفارتکاری چې دا په دې باندې د هغه خلک پويږي چې کم خلک په دې حالاتو نه تیر شي د ایران په پارلیمنت کې چې د ایران پارلیمنټریان چې وایي چې پاکستان تشکر پاکستان نو دا په جادو باندې نه وي دا اصل نه وي دا هغه ته د دې پته لګي چې په اقوام متحده کې یا په سلامتي کونسل کې زمونږ حمایت یا دومره په دګړ باندې موږ له اجلاس راغختل چې دي راغخته شو نو دا د چا په برکت باندې شو کله چې په دنیا کې ته د سيزونه په سټپ بای سټپ کې نو ته به د اهمیت پته لګي خو زموږ بدمرغي دا چې دلته کې یو خو د سوشل میډیا نه متاثرین دي نه چرته سټډي کړي دا نه چرته هیستوري کتلې دا نه چرته سفارتکاری کتلې دا هیڅ سیم نه کتلې خو بس په سوشل میډیا باندې د برنه یو فیک نیوز و تراشو بس هغه ته په ګروپونو کې دا ټول په مخصوص ګروپونو کې بس هغه کې شیر کیږي دا داسې چې دا بن سلمان دی یوې خبره طلب خان ته وګوره چې بن سلمان ټرمپ ته وی چې تما سره ملاقات وکړو مال راشه هغه ته وی چې بالکل زبتا سره ملاقات وکم خو 1500 کروڑ ډالر چې دي 1500 کروڑ ډالر به تر راځي او ته په امریکا کې انویسټمنټ کې نو ال به زتا سره دا کومه ته ما سره دومره سرمایه کاری کې نو ال به زتا سره ملاقات کوم زبتا سره کینم اغي ورته څومره ریډ کارپټډ پروګرام ورته کو څومره مراتب ورته کو او د 500 په ځای باندې وته شپږ کروڑ ډالر چې هغه وته انویسټمنټ تل کې وکړه او ورسره دغه معاهده وکړي هغه په 600 کروڑ ډالر باندې ټرمپ سره صرف ملاقات وکړه او سیب پس هغه په خپل په دغه روان دي ورته وی چې زتا سره کینم څوک پر سره کین نو دا دغه ټولو خلکو په مخ باندې یو سپیړه ده چې صرف دا خبره به کوله چې نه دا خو دا دلته کې په پاکستان کې داسې دی او په دغه کې داسې دی دا اقا سفارتکاری ده د پاکستان هغه ګټه ده د پاکستان هغه په دنیا کې دغه چې دی د گرین پاسپورت هغه عزت ورکول چې دی ادا سیز دی پرون الف خان کله چې پاکستانی کمیونټي ته سپیچ کو هغه وی چې زه په دې موقع باندې د خپل سیاسي لیډرانو ډیر زیات مشکور یم ځکه چې دا څومره سچوشن د دې دا صرف په یو غنټه کې دا ټول ارڅ شوی دي مونږه هغه ته وی چې مونږه دغه نکوو لکه مونږ جنگ نه غواړو مونږ امن غواړو خو چې کله د حمله جواب ناګزیر شونه دا فیصله مونږ په یو غنټه کې کړل او په هغه وخت کې وی چې کله ما د وزیر اعظم سره د خپل سیاسي لیډر سره رابطه وکړه او ما غته وی چې دغه صورتحال دي سبق نو هغه ما ته وی چې دا جنگ به وګدیږي او کنه دا به په دې حمله باندې به دا شارټ شو ختم بشي نو ما ورته دا وی په جواب کې چې 50-50 چانسز دي
اوږدېدی شي او په دې یو حمله باندې لکه موږ ته الله کامیابي راکول شي نو هغه ماته وی چې خزا الله موږ سره د ورځي په نو وی دقه ابسولوټلی ریزلټ چې دی او ابسولوټلی لیډر چې دی هغه دقه دی چې لکه پرشتيانو باندې غیر پاسې دغه نو ډېر خولي دغه کم د امریکای د صدر سره ملاقات چې دی نو چې کله دی ملاقات هغه حدوخال راخاره شي پس دا غنه بیا په دې باندې نور خبر کو خو صرف د ورکوټ شان یو خبره ته کوله چې کسو کې منی او کنه منی نو په دنیا ځانو په دنیا باندې ډېر خولي خبر دی خالد منصور سٹارټ کې واغستو یقینا دا زموږ د پاکستان د پاره زموږ د پاره ډېره د پاره خبره ده څنګه چې تاسو د لونډو لپاره خبر وکړه چې غوي لګیا وو په آرمی پسې او بیا آرمی چیف صاحب چې کم دنو دی او په اوس د ایران په دغه کې ټارګټ کړی خو دې ته نه ګوري چې د ایران په دغه کې چې کم دی د پاکستان زنده‌باد ناره وخلی کیږي نو پاغي باندې خبره نه کوي دا امریکا چې کومه ده چې ډونلډ ټرمپ لا دوی کمپاین هم کړو دوی چې موږ به خپل پیدې ترلاسه کو موږ ته بدو شي ملاقاتونه ته وګیناستو خو دا مهمه خبره چې دا 150 و دا وی هغه ګولډن جوبلی دا او هغه د پاره د انډیا نه آرمی چیف وروغتونه بل چاته چې کوم نه دعوت ورک او دا وی دا آرمی دا خواهشو چې د پاکستان آرمی چیف په زمونږ ملمي ناغه ته ډیر زبردست پروتوکول داغه چې کوم استقبالیو شو بیا موږ د اغزه ورسیز هم ډیره مننه کوو چې په کثیر تعداد کې ورته ورسیز راټول شو او بل آرمی چیف سه ورته ډیر په کولو مټ خبرې وکړي نه الته د امریکای سپورټ کو نه د انډیاو کو د خپل ملک د پای وکړلو ډیر ټیک ټاک خبرې ورسیز ته وکړي او ورسیز ورته بیا لاسونه پړقول نو خالد منصور یقینا چې دا خلکو د دینه د قیاس واخلي چې زمونږ ملک دی وخت کې چې موږ سره تعلقات ختم شو موږ سره بچا سلام نه کو موږ ته بچا قتل نه موږ به پس کې صابول نه په عالمی سطح باندې موږ ډیر زیات بدنام شو او دا کریډ چې کوم نه دا خبره چې وینم ممبر په طریقه لې سید حافظ فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب نو بس الله دې شانته کامیاب ساتي خو موږ مضبوطو یو محفوظو یو د ایران خبره چې کومه ده نظر خلکو ته دایم چې الحمدلله زموږ بارډر دی وخت کې ډېری کور کړی دی او هیڅ قسمه داسې خبره مونږ ته نشته دا چې ټرمپ په سیاست د کاکا چې په سیاست په دګل باندې لاړ او ته چې نور څوک مرا دې د خپل باندې په تپروزه مونږ دا د سره تړلې خبره خو بهر په وختن په غلطه نه کې په وختن به راکو بل طرف ته الافغان وزیر اعظم وی چې را کوم زمونږ وزیر اعظم شهباز شریف صاحب وی چې د ایران او د اسرایل ترمنځ کوم جنگ چې دی نو د دې صورتحال تشویشناک دی عالمي برادری د راپاسې د دې جنگ د پوری جنگبندي دی کې په پاکي کابینه سره د اجلاس په وخت کې ویلي دا خبرې کړې دي ویلي چې پاکستان د برادر ملک خلاف چې کوم جارحیت کیږي او په دغه جارحیت کې کوم پسونو کسان شهیدان شوی دي نو هغه د مونږ د هغه برپور مذمت کو او و چې لکه د کوم ورځ نه دا جنگ شروع شوی د ایران د صدر او د ایران د صدر سره او د ترکی د صدر طیب اردوغان سره زه په خبره ترمه کړی دي د پاکستانی عوام چې دي ناوی د یوه اظهار کړی دي د ایران سره او پاکستان په خطه کې امن او استحکام غواړي عالمي برادری اسرائیل ایران او اسرائیل جنگ چې هغه په پوری توګه باندې بند کیه علب خان اومقه خبره ده چې هغه دا خبره وکړه چې د غزا صورتحال چې دا ډېر زیات تشویشناک دي اسرائیل جارحیت پاغه کې خډ ډېر زیات شروع دي 50000 نه زیات فلسطینیان چې دي نو د شهیدان کړ په زرګونو چې نو د زخمیان کړل او الته کې هغه د ظلم یو بازار چې هغه ګرم کړی دی نو علب خان دا داسې خبرې دي چې یو طرف ته وزیر اعظم وایي چې مونږ د ایران د عوامو سره د ایران صدر سره زما رابطه ده د ترکی صدر سره زما رابطه ده مونږ عوام چې دي نو مونږ هغوی سره یو هغوی زمونږ د عوامو یک جهتي چې ده نو دا مني او بل طرف ته مونږ عالمي برادری ته دا خبرم کو چې تاسو لګی شي او پوری د دې ترمنځ جنگبندیو کې نو ګوره د دې د په دې باندې ته پوهیږي د اسلام اصول څه دي الله پاک د اسلام اصول چې دي نو د پیغمبر علیه السلام متعلق الله په قرآن کې یو دغه کړی چې دی د خپل صحابه سره چې دی کنه ډیر زیات نرم وي ډیر زیات پولای وي چې هغه څه خبر نو دی ورته ډیر په طریقه باندې لکه وکی دي ډیر په خشان سره دغه کوي لکه هغه له حوصله ورکي یا هغه ته تعلیم ورکي یا هغه ته خبر خو چې کله بل طرف ته کافرو ته مخامخ شي د الله رسول نو بیا دا بند وي روغ وي بند وي نو په کافرو باندې دوی چې دینو دا قهر دی او په مسلمانانو باندې چې دینو دا رحم دی هغه سره ډیر زیات په طریقه کته د وزیر اعظم صاحب دی بیان تو ګوري نو اومقه اسلامي اصول دی پکې چې مونږه علمین نړۍ ته دا خبره کو چې تاسو لګی شي او په دې کې دغه وکي
جنگبندي وکړي دزبندي وکړي دا مسله ختمه کړي چې دا مسله نور زیاته نشي او بل طرف ته د ایران عوامو باندې خپو دغه مزمتم کو ایران عوامو سره ولاړ دغه د صدر سره پرابطه کې د یو اسلامي لیډر د خصوصیات وي یو اسلامي لیډر چې وي ابداسي وي چې هغه به د کافرو د لپاره بل شانتي مخ وي او د مسلمانانو د لپاره د بل شانتي مخ وي هغه مسلمانان ګوره په گاوند کې چې ستا کوم خلک دي هغه د لپاره نو دا ډیر زیات الف خان ډیر خو مثبت چینج په سفارتي توګه باندې د پاکستان خو چری موږ دې ته وګورو خالد منصور کنه اجتماعي سوچ باندې زه خبره کوم لکه اجتماعي سوچ دا دي چې موږ د وزیر اعظم دی وخت کې دا خبره ستایو نو دا د مل د بقا د سالمیت او د پرمختګ او عالمي سطح باندې د چتوالي لپاره د شهباز شریف د کردار نه انکار نشي کولی او هغه په امریکا کې چې کوم دنو آرمي چیف دغه صفت کوي چې دا وزیر اعظم چې کوم دی ناغه ډیر भरपूर سپورټ کړم او انډیا ته چې کوم دنو بالکل سترګې برندې کړې وي نن په عالمي سطح باندې د کرکې روز مانځل کیږي د کرکې کنه چې موږ کم کرکجن یو موږ کم په ټولنیزو رسنیو باندې دا کم انتشار پیدا کوو دا کم جګړې پیدا کوو نو بعضې خلکه د سوشل میډیا لپاره داسې کسان ساتلي دي چې هغه به پې کنځي هغه به پې زوروي هغه به چې کوم دی نو ځان ته به مسلې هغوی ته مسله پیدا کړي نو دا یو سیستم روان دی نن هم چې کوم دی د ته د هرې پارټۍ سره نو پارټي کوه سیاست کوه اوټ اچوه خو دا بعضې مخصوص جماعت چې کوم دی که نه هغه د خپل دا دلته چې کوم ام پی ایګان وي ام ان ایګان وي خو هغوی هم ورته یو خبرو کې هغوی هم نه مني هغوی پسې هم خبره کوي خو چې لیډر یې خو غلط کار کوي مسلمانه پرون مې دغه تا به کتلي زموږ د کوم وزیر اعلی صاحب چې دی نو هغه یو ویل چې لکه مسلمانانو لکه خبره ته غوږ ږدئ لږ سوچ کوئ تاسو ته چې څوک څه خبرو کې بس په هغې پسې لګیا شو او مه قړنګوئ نو لږ حقیقت یاره سم مې وبسې خاندل چې وایي دې مو د دا ښکار شوي چې وزیر اعلی ته وګوره او خو نه هغه ویډیو سره سم غړیږي کنه او داسې انداز کې چې ته به وایې چې یاره لکه دا تا سره د انداز غم نه و سره د خبرو غم انداز پرېږده دې خبرو ته وګوره چې هغه غریب متاثره دی هغه هم ورته وایي چې ګوره تاسو لږ شانتې خبرې ته سوچ کوئ لږ شانتې او دا وایي چې زموږ په پارټۍ کې انتشاریان دي دا وایي چې زموږ په پارټۍ کې دروغجن دي د دغه دروغجنو په دې دغه کې مه راځئ هغه د دې صوبې دشمنان دي نو چې وزیر اعلی یو دا خبره کوي که نه او ډېره ټیک ټاک خبره یې کړې ده ما چې کله د هغه خبره اورېدې نو تا نوټ کړې ده ما نه ایره وه خو ما بېګا داسې 11 بجې وې چې دا ما کتله او ما خاندلم ما یې چې دلته څه ګوره دې ټایم کې دا دې چې څه وایي خو چې کومې خبرې مونږ کوو که نه نو ټولې خبرې هغه ټیک ثابتېږي چې دې وخت کې په دې ملک کې دوی سره روان کړي دي بیا په خاصه توګه په دې صوبه کې دوی سره روان کړي دي دوی نه د قوم فکر دی ورسره نه ترقۍ فکر دی ورسره او بس په دغه خپل هسې ګوره مهم خبرونه دي ورسره به شیر کوو خاص ستا د خبرو پسې ته وایي چې قام ورسره فکر نشته نو ګوره دا پولیس والا مسې زیاتې کوي دلته کې په پېښور کې د یکتوت تاڼه دې ته هغه میرجاني شاه ورته وایي که نه خو دا د یکتوت تاڼه ده نو د یکتوت په تاڼه کې هلته کې یو علاقه د مومند آباد په هغه مومند آباد کې یو دوه کسان وو د یو مراد نوم دی او د یو تاج محمد نوم دی او هغوی هلته یو فکټري کولو کړی وه په هغه فکټرۍ کې به هغوی جعلي لوټونه جوړوله نو ګوره څونه ښکلې کاروبار یې شروع کړی وه او دا پولیس والا ورل 12 لکه 15,000 د پاسه پاکستاني جعلي پیسې چې دي نو دی ورسره نیولي دي او هغې سره کوم پرنټر او ډرای مشین او پیپر کټر کاغذ او پلیټ لیزر دا څیزونه چې دي نو هغه اوزار یې ورسره ټول دغه کړي دي نو ته د دې خبرې مذمت کوې که نه کوې چې پولیس والا ګوره سم زه بالکل مذمت کوم زه مذمت کوم خو چې دا دې پسې ما د یاد شو ما تا ته ویلو که نه چې دلته کې ناششتې ګولې په دې 400 کې جوړېږي او ایګمنټین جوړېږي چې کسان ګیر شو مشینرۍ ته یوړلې زه موجود وم په اووم ورځ چې کوم دی هغه کومه فکټرۍ نه چې هغه مشینرۍ ورسوړې وې سړی راته ښه نیغ نیغ ګرځېده چې مونږ کومې خبرې کړې چې دا پانسي کول پکار دي دا سریام زوړندول پکار دي دا فاروق اعظم چوک ته نو هغه راته نیغ نیغ ګرځېده ولا سلام یې را باندې واچو ما هم ترې سلام واغسته نو ما یې دغه یو قانون دی دا د پته چې ته په دې 15 تاریخ باندې چوټیانې کېدې که نه د 400 د رزړ چوک کې ښه سکول دی ښه هایر سیکنډري سکول دی په ماشومانو باندې د چت پکې را پروت دی څلور ماشومان پکې جوبل شوي دي یو پکې سر مات شوی دی بیا ښه د استادانو په پټه پټه چې کوم دی هسپتال ته رسولي دي خو خبره یې پټه ساتلې ده نو نیوز راونډ خو خلک خبرې
نو لکه دلته کې داسې حالات دي پاغي باندې بره شیشې وګوره کنه د سولر نو نیمه نه زیاتې ماتې شوي دي او تاسو پوښتنه نشته چې دا شیشې ټکول دي یا دا دي لکه علف خان ګوره ته د اجتماعیت یو خبره کې کنه دا ډېر زیات مهم خبره ده ته په جمعات کې وګوره خلک راشي یو پکې به لګېدلی وي بل سړی به راشي بله بټن به یا بل پکې ته به ځان له پکې ته به ودرېږي یو بله په لګېدلي وي را به شي بل په په ځان ته ولګوي په پبلک ترانسپورټ کې که ته وګورې چې کوم ځای کې سرکاري څیز وي که نه که ته چېرته د چا ډرایینګ روم ته ورشي او ته چا ډرایینګ روم کې یا چا دفتر کې کښېني او هغه ته ټیشو بکس کېښوده که نه او ته پېښ وي چې تا 4-5 ټیشو واغشتله یو د صرف استعمال کو باقي د جیب کې واچول نو ته پېښه چېرې لکه تا کې دننه یو غټ غل پروت دی خو تا ته موقع نه میلاوېږي دا مسله چې ده نو دا خلک استادان دا د خپلو مراعاتو دپاره اسلام آباد پورې ځي احتجاجونه کوي لارو کوڅه کې احتجاجونه کوي هغوی څومره په مسلو باندې خو دلته کې د قام په څیزونو باندې مونږ د قام په بچو باندې وایو چې تاسو د قام په بچو باندې نه خفه کېږئ تاسو خو د قام په هېڅ باندې نه دغه کېږئ دغه صورتحال الافغان ګوره د بازار د نلکې دی د بازار کې چې کله د سرکاري نلکې که نه په کور کې خلک یو سکند خو چې د ساس کې د ټوټۍ نه ځي نو هغې ته هم سلوخ ږدي چې اوبه ضایع نه کړي د نلکو دا خبره دې وکړه 400 ډیچکو ته لاړ شي یا ومنن چړلن ته لاړ شه خلک لاړ شي نو په هغه نالو کې نه دی لیټرین کې هغه د غیر اغوښتو صفایي والا نو هغه یې مې ورته وویل یاره خلکو ګیله کوي وي تاسو راشئ خلکو به کې کاڼي غورځولې دي او ټوټۍ ته پټوي د دې ډیچکو هسپتال نه ټوټۍ ته پټوي کور کې چې د ټوټۍ خراب شي هلته کې لاړ شي باتروم ته د موقع نه هلته ورته مریض پروت دی یا په کومه طریقه باندې بازار نه لاړې اسانه طریقه د ټوټۍ دې په کار شي بس هسپتال ته ځه د هغې د باتروم نه روباسه 24 ګنټې ته اوبه ته ما ته ګوره نو زه ته ته د دې قام لپاره مونږ لګیو مونږ سر ستړی کوو دا خلک چې دي که نه نو زه تا ته صرف دا خبره مې ته دې پوره کوله چې د دې خلکو به کومه خبره ته رانیسي پکار خو دا ده چې مونږ په اجتماعي څیزونو باندې خفه شو مونږ په روډ باندې خفه شو ځکه دا زمونږ د ټولو د شریکې دي زمونږ په پیسو باندې جوړ شوی دی په هسپتال باندې مونږ خفه شو دا زمونږ د ټولو د شریکې دي دا زمونږ په پیسو باندې جوړ شوی دی په سولر سیستم باندې مونږ خفه شو دا زمونږ د شریکې دي ستا د کور خو زه خو ته ته یم که نه چې ستا په کور کې نلکې نه یو څاڅکي اوبه ځي نو هغه هم ته ضایع کېدو ته نه پرې او ستا په بازار کې په نالۍ کې اوبه بېږي او ټول ملک یې خوشکړي د چاپېسه کار نه ستا د ګیټ حدود کم ځای کې دي او تا مورچه کم ځای ته رایستې ده د ګیټ مخې ته چې ستا مورچه روتې ده تا بیا داسې بریکر لګولې دی چې سم غر دی ودرولې دی علف خان دغه خلک چې دي که نه د دې احساس هغوی ته الو شي چې یا په خپله بیماري او یا وکرسوک بیماري او کله په چینچی کې یا چېرته په خپل ګاډي کې یا چېرته په څه کې دوی کله په دغې بریکر باندې وړي که نه نو چې کله انسان بیماري نو بیا ورته پته لګي چې یاره دا موږ څونه ظلم کړی دی او ما یو کس همداسې هم کتل چې هغوی بیا د دغې نه پس دا شی کم کړی دی خو به هر حال داسې ضروري خو نه ده چې لکه اوس زه تا ته ووایم چې علف خان لړم چې دی دا چا لټک ورکړي دا ډېر زیات درد کوي یو سړي باندې سمې سترګې تورې کوي دا چلي دا چلي او ته ما ته وایې چې نه تر څو پورې زه په خپله نیم خوړلی نو زه یې سره نه منم نو دلته زمونږ بدمرغي دا ده چې مونږ خلک وو چې نور که په مونږ باندې په خپله دا حادثه نه ده راغلې په مونږ باندې په خپله دا څیز نه یې راغلی نو ما ته ته وایي چې قامي وسایل چې دي دا خلک ښه په بېدرېغۍ سره لوټ کوي او د لږ څیز دپاره ډېر نقصان کوي د لږ څیز دپاره د خپل لږې پیدې دپاره ډېر زیات نقصان کوي دا ډېره زیاته د فکر وړ خبره زما خبره وړه د سکول د ماشومانو ته خبره وکړه چې یاره لکه هغوی سره دغه شوي انتهایي ظلم تا ته پته لګي بل څه شوي دی ظلم د پاسه ظلم دې ماشومانو ته اوس چې د چا د انټر ایگزام و دې ماشومانو له ډیټ ورکړو د پریکټیکلو 24 ډیټ ولا ورکړو 24 ډیټې ولا ورکړو هغه ډیټې چې څنګه کورونه د چوټیانې د اختر ختم شوې په هغې کې د ډېرو ماشومانو د جینکو د هلکانو هغه دغه چې دي پریکټیکلې ونه شوې نو ته ماته ده ووایه چې دا ظلم چا سره وشو تاسو دغه د سره نشته ذرایع د سره نشته چې واپس خلکو ته ووایه خپله ځان له په کوټه کې کښېني او یو فیصله وکړي او هغه بار وباسي او هغه په خپله باندې امپلیمنټ کړي ګوره څومره ظلم او څومره زیاتي او څومره بربریت دومره په فلسطین کې به هم نه شوي لکه څومره چې دې ماشومانو سره په دې ایګزام کې وشو تپوس ولسته چا نه تپوس کوي وزیر اعلی وایي وروره داسې کار چې ما سره لږ ګزاره کوي نو خیر دی بیا به ګورو په خپلو مسلو کې دی لکه اصل کې دلته به څوک کور کې به آبادي کوي که نه د سړک د پاسه به شګه هم غورځولي خښتې به هم غورځولي د شپې پې څوک راځي لکه سار خو نه وه مازدیګر یې چولې ده اپه کې دغه شي لاس پې ماتې شي تا د پیسو خبره وکړه جعلي نوټونه لري په دې قربانۍ کې او په دې کې خلکو له څونه ورکړل دا کور به د چا خوا کې نه و لکه موږ په چم ګاونډ کې دومره تپوس نه کوو زما په ګاونډ کې څوک اوسېږي لکه په کار سړی له په کار چې خپل ګاونډ تپوس کوي چې دلته نوې کډه راغلې د دوی کار څه دی روزګار یې څه دی داسې ډېر خلک لیدلي دلته په استاد یې خوا کې دلته کې هغه چې د اختر په ورځو شپو کې هغه پټاخې یې جوړول او بارود وکړه خلاص شو هغه سړی چې پکې مړ شوی و دلته کې د غریب آباد کې چېرته شوی و
نو د لکه د خلکو ته پته نه وي نو خو برابر لکه داسې چې ستا کور ته هم ته خطره ده ګاونډ ته هم ته خطره ده نو په کار ده چې تاسو خو ګوره په خپله نه شي ویلې موږ ته یې خو ویلی شي که نه چې موږ پرې درله خبرې وکړو چې یو پولیس ته یې ور په ګوته کړو چې یاره دې ځای کې دا دي مشکوک خلکه ده دې باندې غونډ نظر ساتل پکار دي بل لفظ یو ګوډ نیوز پکې دا دی چې عمران خان صاحب د ملکی حالاتو او عالمي حالاتو په تناظر کې کوم احتجاج کال چې ورکړو هغه یو 2 هفتو لپاره مؤخر کړی دی او چې لکه یو 2 هفتې ودا مؤخر نو دا یو ګوډ نیوز دی چې عمران خان صاحب ته د خبر ادراک دی چې عالمي سطح باندې او په ملکی کچ باندې حالات چې هغه لا د احتجاجونو نه دي لهدا موږ په کار دي ګرمیم زیاته ده ګرمیم زیاته ده موږ په مخکینه په موږ ویلو 2 هفتې هم تیرې شي خیر دی هلته کې تا پرون د شیر افضل مروت دغه اورېدلې دوی کې زه داسې نر نه وینم چې دوی احتجاج وکړي یا د دې سو قیادت وکړي دا بار چې ورسره کم دي پرونی د شیر افضل مروت دا بیان چې وګوري نو هغه ډېر حیران کن دی چې هغه وایي چې دوی داسې کولی نه شي ښه نن چې دا کم خبر راغلی دی که نه په تنګي کې دا یو پولیسوالی ذبح کړی دی اعلان کړی دی پرون راغلی په چوټۍ باندې دا خو لفخان هغه چې کوم دی نو هغه منټلی ډسټرب دی څوک چې چا دا کړی دی او هغه کس دغه ځای دی هغه منټلی ډسټرب دی او دا کوم پولیسوالا چې ګران کتونکو نن په تنګي کې چې کوم دی یو پولیسوالا د ذبح کېدو لاش چې کوم دی هغه میلاو شوی دی ښه نو اوس منټلی ډسټرب دی نو دی څنګه راګیر که دا څنګه چلو څه په قصه دوی دواړه یو ځای یې مونځ کوو د جومات ته راووتلو بس هغه پرې حمله کړې ده د ماسپښین په مونځ کې او په د ماسپښین په مونځ کې چې کله دوی جومات ته راووتلو نو هغه پرې حمله کړې ده او دغه دی هغه منټلی هغه په ډرګز باندې دی نه مخکې هغه په دغه کې مو سنټر کې مو بس دا ګوره دې ټایم کې موږ په آیس باندې خبره کولی شو او زه ټولو اورېدونکو ته وایم چې ستاسو په کور کې یو سړی هغه آیس کې د ده نه یا وتښتې یا یې وتښتوې او یا یې په دغه هسپتال کې چې کوم دی داخل کې یعنې دې په بچي هیله نه کوي دې په مور هیله نه کوي په پلار هیله نه کوي په ښځې هیله نه کوي او داسې ډېر کیسونه زموږ په دې علاقه کې راغلي چې ښځې په تبر والده په چاړه باندې وخل شوي دي بچي یې لال کړي دي نو لحاظه داسې دا په جومات کې چې کوم دی نو دې په دې پولیسوالا باندې دا وارلیس اپریټر و د ده ډیوټي چې کومه ده په پېښور کې وه او دې دلته کې چې کوم دی نو د دې واقعه چې کوم دی نو ښکار شو په دغه کې نو دا یو ډېره افسوسناکه بل علم خان دوه خبرونه راسره یو خو د پښتونخوا ډاکټر کونسل چې نو هغوی په هیلث سیکرټریټ پېښور کې د مطالباتو د حوالې سره جرګه کړې ده هغې کې د ینګ ډاکټر کونسل ډاکټران ویلي چې زموږ په تنخواګانو کې 100% او د میډیکل افیسرز چې دي د هغې پروفیسرانو د هغوی په تنخواګانو کې د مهنګایۍ په حساب په تناسب باندې اضافه وکړي شي هغې د ډېر وخت نه دلته کې ډاکټران چې دي هغه په احتجاج دي خو ورسره در سره یو بل خبر هم شیر کوم چې تېره ورځ د ایموز دپاره د میډیکل افیسرز دپاره یو امتحان اخیستی شوی دی یو ټیسټ اخیستی شوی دی او په هغه ټیسټ کې په 8000 کسانو کې 1000 کسان چې دي نو دا پاس شوي دي او 15000 پاسه چې دي نو دا پکې پیل شوي دي نو اوس دغه ډاکټران یو طرف ته ډاکټران وایي چې زموږ تنخواګانو کې اضافه وکړي موږ باندې وربرډن وو نور خلک دغه چې په هغې باندې په خالي پوسټونو باندې برتې وکړي شي او بل طرف ته د برتو دغه پوزیشن دی چې لکه 1500 کسان چې دي نو هغه په 8000 کې دغه پاس کېږي او باقي چې دا پیل کېږي نو په دې باندې څه وایي ډېره د افسوس خبره ده اکثریت ډاکټرانو ځانه د پیسو مشینان جوړ کړي دي خو دوی تنخوا وام نه اخلي که نه نو دوی چې کوم پیسونه اخلي دوی چې په دوایانو کې د دوی کوم کمیشن دی دوی چې کومې دوایانې لیکي نو وبه جاړې چاته وی خیران به شي لکه نن ما یو ډاکټر سره خبره کوله نو هغې ته ما دا ویل چې یاره چې کومه قابله ماشومه وي یا ماشومي نو هغه وایي زه به ډاکټر جوړېږم خو چې دلته کې زه د کله د حالاتو ته ګورم نو خو چې چېرته کې دا کلینیکونه د دې وي که نه نو هغوی چې تیار به راشي د هغوی چې کومې پیسې اخلي یا کم ډیمانډونه کوي نو هغه ډېر حیران کن وي هغوی ته به هر څه چې کوم دی نو بس پراته وي او بیا چې کله یې وګورې نو دونه نالیقه به کې په دا کم په دې پیړ کې چې دي په هغې کې چې هغوی ته د ریپورټ چل نه ورځي هغوی ته نوره د پوهې چل نه ورځي نو موږ هم داسې ډېر هغه پریکټیکلي ولیدل نو بس ډاکټرانو په دغه باندې د پښتونخوا بار کونسل په دغه باندې وکیلان چې هغوی عموم په احتجاج باندې ځکه چې په هغو باندې هم په بجټ کې ټیکس لګولی دی نو په هغې عموم په احتجاج باندې
ملک بس تقریبا ټول په احتجاج دي، استادان په احتجاج او ډاکټران په احتجاج او وکیلان په احتجاج، څوک پاتې دي دغه دي چې د وزیر اعلی په دا د احتجاج دا مانخیز نه دی، دا احتجاج دا وزیر اعلی خو خپل پارټي د احتجاج دي چې ظالمانو لګ می پریک دی چې لګ سکارو کما نو هغه تاسو ما پریک دی نه مطلب دی په یو دغه باندې نو بس اوس خو هغه د بیگانه خبرو نه پته لګي چې امپیګانې منګانو دا ورکران نه پریدي. اوس خالد منصور دا خلک چې دا کوم احتجاج کوي د خپل مفاد لپاره ټیک ته د خپل مفاد لپاره احتجاج کوي، د قوم مفاد باندې چې ته استاد په احتجاج دی نو زما دا رزړو د سکول پکې را پروزي نو پکار چې دا ماشومان د میډیا ته مخامخ کړو چې دا زما د پکې خال دی، دا زما د دې ځای خال دی، نو دغه ځای کې چې کوم بیا دا خبرې نه کوي نو په دې باندې بس مال افسوس راشي چې لکه صرف د خپل پیدې لپاره به تاسو کار کوي او نور بدوي. ډاکټر راشي د 400 په هسپتال کې ډاکټرانو کمې دي، راشه 400 په هسپتال کې مارای نشته، سیټ سکین نشته، فری دوايان نشته، ټیسټونه چې کم دي نو ټول پکې نه کیږي. زما پر ازړ هسپتال کې دومره زیات کمی دي، دا کمی نه پوره کیږي. نو لکه د دې لپاره تاسو کولی شئ کنه چې تاسو په دې باندې الیکشن نه ما ته نو چې اوس مثال په تور باندې هغه میډیکل افیسر دغه شتل او هغه پکې په 15000 کسان پکې پیل شو، نو څوک نو پیل کسان واخلي نو بس هغه کم چې اغستی دي او کم چې پنجاب باندې دي دلته په یو سیټ باندې دوه ناستي چې په مارنینګ کې کینو په یونینګ کې هم دی کوي کنه یو د یونینګ ته کې یو د مارنینګ ته کې څوک ډاکټر داسې ډاکټران دي چې هغه په یونینګ کې بیا نه وي په مارنینګ کې دوه ناستي کنه نه نو خیر په مارنینګ کې بل کرش ډیر وي په یونینګ کې د مریض څه پته لګي یار د شپې مراتلی شو دا هر ټیم دلته کې دوايان چې څومره ګران شو کنه او بیا پاره کې تاسو کمیشنی دوايان لیکي کنه. نو ما اوس یو مریض چې کوم دنو ډاکټر امین خټک له بوتلو او هغه چې کوم دنو کوم دوايان لیکلي نه چې ما بیا دکان نه راغستې لکه قیمتي دوايان وي دا نه چې زویم چې هغه پکې کمیشنی دوايان وي ټیک ټاک دوايان وي خو د 2000 هغه دوايان وي کنه. نو د 2000 دوايان چې کوم دنو څنګه اخلي خو بیا به ما ډاکټر صاحب سره خبرو کړم هغه وی چې ردی دوايانو نه بغیر بل څه خل نشته دي خو لکه دوايان ډېر زیات ګران شوي دا غستونه چې کوم دنو هغه بار وتلی دي. نو دلته کې لکه دې ته بل طرف طالب خان کوم موسمیات وي چې په ملک په مختلفو علاقو کې به ګرمي چې نه به نورم وي او د باران پیشنګویي عموم کړي دا خو هغه لکه داسې ډېر دغه نشته دی وی چې په میداني علاقو کې موسم ګرم او خشک وي. اسلام آباد او غیر چاپیره علاقه چې هغه الود وي. طالب خان په موجوده صورتحال کې دلته کې د ګرمۍ صورتحال چې دا ډېر زیات تشویشناک دی او ټول خلک د ګرمۍ نه بلکې لومبي شروع ته عموم د ګرمۍ نه وکړه چې را پریاد دی. د سکولونو دغه صورتحال دی په سکولونو کې عموم د ګرمۍ پوزیشن وو زه خزه چټیانه خو پکې ملو شو واړه خو زه کورون ته شو. خو طالب خان په دې دوران کې دغه واړه چې دي نو دوی چې کوم الکان دي هغه د نیرونو ته مخو کې لختو ته مخو کې په دغه سيزونو کې لاندې او بیا چې نو په دغه باندې راشي لکه یختو داتا چې کوم خبرو کړ پنور باندې کله کینی کله په اوبو کې ورپروزي. نو دې سره بخامخه ډاکټر سلام خو بیا لازمي کې بل واړه چې دي نو هغه په کورونو باندې شنو چې په کورونو باندې شنو اله چپس او څه شي تا نور یاد کو وسره وختي یره آیس کریم او نور سيزونه دي خو چپس نه دي چپس دا چپس مثلا څه شي زما په نوم باندې چې چپس جوړ کړو مړه و چې چا برید غټوي نو بریتو چپس او عجیب نمونه ورکړي دوم په دې علاقو کې جوړیږي د دومره ماشومانو ګردې معدې کولمې دالون چې کوم ماشوم چپس دې څه شي لګو امدار راته وای والله خو په پته لګي دغه ګوته کې سب بند کړی وي او بس خوره او ام چوره پکې چولی او سس سيزونه پکې چولی زه خو دې میان د والدینو ته دا وایم خو ځان د تاوان نه بچ کوي نو چپس چې کوم نه په خپل بچو نه نو دا دوی کنټرول کولی شي دا والدین به کنټرول کوي نه دوی کنټرول کولی شي والدین نو کنټرول کولی شي چې کور کوله الوګان روړي او د الو چپس له ور کوي ټیک ټاک تی خطاقت ور کوي. ما د صابر سره زمون پروډوسر دی ناغوي ما ول د پوله روړي دي پوله او کور کې مې ورته خودلی چې کله ماشومان سو غواړي نه پوله ورته کېږدو خوږی مې یو داسې می دغه شانتي آیس کریم چې کم دی کور کې مې سوانچې غستې دي او د ګوړې شربت پکې واچو ما ډکه پکې واچو او د ګوړې اوریجنل ګوړې یو دغه شربت چې کم دی هغه نه ملي جوړ شو غول ورکو کور کې به ډیر سب دغه کیږي پرچ چا کوي کرا چې چا کړه پرجي او بار په دکاندارانو کې زی دکاندارانو ته مریانه مجتاسو دا چپس خرڅه او دا خلکو لوړې نو بالکل په کنټرول کیږي خو
پرونه خبره ته کوم هسپتال ټیکس لګول پکاره تاسو کور یو پلار راغی لوره راوستي وزه اسې هغه الټراساوند ماشين ته ورغلو ما هغه ډاکټران الله دې عزت وکړي زمون په وجه باندې غځې ته راغلي دي نو کله کله زه ورځم او سلام ورکو یو ډاکټرانو ورکو سبا به چې کوم دنو فیمیل ډاکټر به سبا د سلور نواله تر ماسوتانه پورې ناسته وي الته کې یو پلار راغی نه لور ته ډیر زیات پریشان و ما وی الله به خیر کې تاسو کې نو هغه د دې چپس سره چې کوم نه هغه کې زخم راغلی او زخم سره بیا پیپو ناغوي یو سوره د مخ کې مې زوی وفات شوی دی د زوی غ صدمه مې لا اوسه پورې په دې غړ پرته ده وی د لور ته ډیر زیات پریشان یم او صرف هغه بس یو ډاکټر لاړو بیا بل ډاکټر لو بس په ډاکټرانه ګرځوا دې کې کمزوري شوغه وفات شو نو مر حق ته خو لکه احتیاط هم سنت ته چې تانه دا زخریله سيزونه خوري په دې بازار کې خرسيږي دا فیکټری چې کوم په دې علاقو کې دا چپس دا فیکټری دي او بډي سوي سره خو دا بل څه غم دي کنه یا سره د پولیو غم دي یا سره د ایگزام غم دي نو ته دې پته وی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا تقریبا په خبر پسوز ضلعو کې د پولیو وایرس چې هغه پکې اکټیو دي ښکارا شوی دي نو هغه سیس خو هم څه پیدا ونه کړل کنه هغه باندې سونه خلک هم لکل نو څومره فوکس چې په دې څومره دغه چې په دې کار پر روان دي نو په کار ده چې هغه سیس خو کنټرول شوی کنه هغه سیس خو واپس سر دوباره شو نو بیا پیدا شو کړل د دومره کمپاین څه پیدا وکړه د دومره تاوان څه پیدا وکړه جانی مالی د دومره ارس څه پیدا وکړه چې صورتحال دغه دی نه کوي نو چې دلته کې هغه بس د پیسو یو کان دی او غوي خپل دغه کې هغه کې سونه نرسانه لاړلې لچوي لاړل پولیس پکې څومره شهیدان شو نو دغه خو بیل د خدا کم چې دی وخت د موږ د چپس وجنی زمونږ بچي وجنی نو لکه د دې ټول خوشته دي کنه نو دې ټول ولې نه کوي چې په دې دکانونو باندې چاپی وي خپ سکولونو کې اټې د کړي وي هغه کینټینونو کې چې کم دینم داسې زونه خرسيږي نو چې کوم نجی سکولونه دي یا سرکاري سکولونه دي نو پکار دي چې ماشومان لدا قسمه چپس نه ورکې دی وخت کې په ماشومان کې اکثریت مرض چې کم دي دا چپس په وجه باندې هغه کې زخمونه راغلي افغان انټي کرپشن خبر پختونخوا چې نه هغه بین الاقوامي سطح باندې ډرایوینګ لایسنس جعلي ډرایوینګ لایسنس په تور کې د محکمه ترانسپورت کمپیوټر اپریټر چې نه غوښنی ویلي دي هانګ کانګ او استرالیا او نور ملکونو ته ته دوه چې لکه موږ د جعلي لوټونو خبره کوله چې جعلي لوټونه جوړ دلته مسلمان جعلي ډرایوینګ لایسنس او هغه لکه اوس کوم مثال په تور د پاکستان د پرته یو ډرایوینګ لایسنس جوړ کی نو زبس خلک وو چې ځکه جعلي نه نو دلته بسنه سوچي نو چې د هانګ کانګ د پاره د استرالیا د پاره یا د نورو داسې ملکونو د پاره ته جعلي دغه جوړه نو اخر دغه خلکو په ذهن کې او بیا د پاکستان نو څه ایمیج راځي دوی به د پاکستانیانو متعلق څه سوچ کوي دوی به سوچ چې دا موږ سکو د چا سره روزګار کو د چا سره روزګار نو کدلته کې فیلډ مارشل دی ډیر زیات د خکارونو کې وزیر اعظم دی ور سره ډیر خکارونو کې او چې کله بیا داسې قسم خلک پکې را پیدا شي نو بیا به د دوی سره وسکه مړه بس خالد منصور ته داسې خبرونه راکې چې بس موږ هم پکې خنګ شو کنه نو بس الله دې زموږ په خال باندې رحم وکړي خو چې د سزا او جزا عمل شروع شو ستا ایم پی او ایم ان ای چې غلا نه وي ستا ایم پی او ایم ان ای چې کم دینو ټیک وي ستا وزیر اعلی ټیک وي ما ته خو چې کم ډاکټر له سزا ورکړه کم نرس له سزا ورکړه کم یې سچو یې کوړته ولېګه کم داسې د چا خلاف داسې انکوایری کې ناسته چې هغه پکې برخاست کړي بلکې نه عبرت والی سبق تی والی چې زه په دې خدغه ناستم او اوس خو بل خبره ده کنه اوس خو سرکاري ملازمین تدام نشي ویل چې زموږ په ټیکسونو باندې نوکری هغه ورته موږ دنیا ټیکسونه ورکو اسلام سره سکار دی اوس پر دغه نورم خپل اعلان کړو او موږ ټیکسونه ورکو نو د دې خبره دغه نه چې دوی ټیکسونه ورکوي نو زموږ ټیکسونه چرته لاړل دا تنخواګانې د کوم ټیکسونه نه ورکړل کیږي نو چې هغه ټیکسونه ورکوي بیا بل هغه د خپل تبه دغه کې کنه څه مددي څه مطلب د خپل تبه کنه اوس خو مخکې به موږ لاړو نو اسی هم ملازم ته چې دغه هم بکیده نو موږ به دغه وی چیرې تاسو چې کوم دینو زمون په ټیکسونو باندې ناغه سوي چې نه موږ په خپل ټیکسونو کو بختور شاه زمون یو ډېر تکړه ریټایر پولیس والا دی هغه چې خالد منصور به د تنګي احمد آباد د قتل شوه پولیس ذکر وکړه الخان هغه عموم کو دلته کې ما سره یو بل خبر دی
چې په یو کم 50 ډاکټرانو کې 40 ډاکټران چې دا غیر حاضری دا غوي ریکارډ شوی ټیک شو او د محکمه صحت د طرف نه د 2023 مې نو جنوري 2023 نو واخله د مې 2025 پورې کم ډاکټران چې غیر حاضر دي په مختلفو ضلعو کې نو د اغي دغه چې ریپورت مخه تر راغلي دي یو طرف ته ګوره مونږ دا خبره کوو چې دلته کې دومره ډېر دغه راغلي دي منیټرینګ والدي په هر محکمه کې په هر حساب باندې منیټرینګ والدي او بل طرف ته بیا داسې قسمه ناقص صورتحال چې ناغي که چېرته مثال په تور باندې ډاکټر غیر حاضر وي او د مودو راسي غیر حاضر وي یا چېرته استاد غیر حاضر وي استاد غیر حاضر وي د مودو راسي غیر حاضر وي دغه چېرته کې کلاس 4 کې څوک غیر حاضر وي د مودو راسي غیر حاضر نو اخر دا خلک بیا د تنخواګانې په کوم حساب باندې اخلي چې لکه مثال په تور باندې خلک بقول استا چې په بهر دنیا کې اغي لګیا دي دلته کې مزدوري کوي یا دلته کې اغي نور جابونه کوي او دلته کې چې نو ممتن خاګانې اخلي نو دا حکومت په اخر چې دام نشي کنټرول کولی انتظامیه دام نشي کنټرول کولی نو دا انتظامیه به اخر نور کوي زه خو د انتظامیه په پته پېنه نو شیر ناپرسان ډېر سړی په خپل مفاداتو کې نخته خپل ځان پوره کوي د قوم او قوم چې کم دی خو دغه دی چې هغه ته خبرو کنه هغه مړه نه وېما خاموشه په پاتې شي نو لکه ډېر چې کم دی نو عجیبه سیستم روان دي صد قوم روانه وي سجرن روانه او سدانیل باندې کنه نو ماغه سیستم روان دي نو مونږ قوم کې لکه مونږ د خپل ځان تپوس نه کوو دلته کې چې چاتو ویره زمونږ د سره سکار نشته مونږ پر خایا ور کړی دغه د سره الف خان تاسو د پته په تلوتلو کې دا یو مهم خبر د سره شیر کوم چې د زم ازلو د لپاره کومې ضلع چې مخکې ایجنسی او هغه په خیبر پختونخوا کې زم شوی دي نو په واقع حکومت خیبر پختونخوا کې د زم ازلو د ترقی تعمیر او ترقی لپاره 15 ارب روپے جامعه کم ترقیاتی پیکیج چې دغه منځوري ورکړه او دا چې دا زم ازلا کې په مختلفو شوبو کې به دا پیسې چې دي هغه په منصوبو باندې به خرج کیږي هغه کې توانایي تعلیم سکیورټي او کوم جاری منصوبې چې نو هغه په پدې کې وي دا ترقیاتی پیکیج د لاندې په سابقه پاټا کې تقریبا د سلپاسه 1 لک کورونه چې نو هغه کې به شمسي توانایي په ذریعہ باندې بجلی فراهم کیږي او دې سره به توانایي په بحران باندې به وی چې را قابو په مونتی شي دا پاټا یونیورسيټي د لپاره پدې کې سلپاسه 2 ارب روپے چې هغه مختص کړی شوی دي تا دا پته وی چې 13 ورځې سرباز په اسمبلی کې دا خبره کړو چې په سالمه پاټا کې د پاټا لپاره دغه نشته دی یونیورسيټي نشته دی نو دغه ډیر زیات خو اقدام دی که اوشي د عالم تعلیم د لپاره تقریبا 14 ارب روپے چې نو دا کې خودي شوی دي نو زم ازلو ته کدا پیکیج ملو شي خبر اورو د ټرانسفارمر لم پاندې خودي شو دی لمه خودي شو ما د ځکه د پلایو ور ریاض شي کنه دلته کې نو خارس ماشينري رااله انټرویو پوښوي او د 400 خلکو لدې د منستر نمائندګانو چې کوم دنو مبارکي ورکړي چې پلایو ور به جوړیږي خو کې دکاندارانو ډیر زیات خوشاله چې لاندې به زمون گاډي لګیدلې وي ټریفیک فلو به چې کوم دنو ډیره کم شي مردان ته چې کوم گاډي زی اب ډایرکټ برخیږي چوک په بچي ماشينري لاړه خیالي پول چې کوم دی کویان موتل ارسو شو ماشينري لاله زه ویم چې تحقیق وشي چې د زموږ د 400 کې داسې پوي کس وي کنه او د 400 سره مخلصه کس وي نو په پایلونو کې په پلایورم کار روان دی او په خیالي په پولم او سټیم ممرا پروزي ګوره خنه خیالي پول او پر پرې وته ته به زمواري زه تاسو یو خبره کوم داسې کارو شو چې اوس په دې تیار ای ډی پی کې اسرار خان په برکت باندې هغه ستاسو په غزول کلی کې د جوړې پول نه د جوړې پول خو په خپل ځای باندې د ستاسو د غزول کلی نه واخله تر د اسمزو پورې په دی لوی سین باندې در لپول کې خو دا او ګوره ها دی ورله کې خو دا نو دا اوس د جوړې د پول د خلک وسونه آباد ګوره د ځمکې وسونه قیمت د جوړې پول او ورسره د تحصیل تنګي دغه کومه علاقه چې دا میول یو سره څنګه او دغه علاقونه به لکه ډایرکټ اسمزو ته زینو شپ قدر بتا ته لاس لستون شي بلکې لکه په مونډه باندې په راتون کې وخت کې الته کې د ډیم د وجه سکیورټي کلیرنس مسله وي نو بیا به دا روټ چې دا به د خلکو د پر ډیر زیات اسان شي اوس الف خان د ورلد بانک په تعاون سره اغي یو شی پروجیکټ دغه کې خو دی پیسې ورل کې خو دی ورلد بانک لکه د ورلد بانک پیسې کنه خو اوس دا پیسې یا دا پروجیکټ د دې نه نو دا خو بیا د لکه دغه خلکو بدلای کنه کیډټ کالج لاړ انجینرینګ یونیورسيټي لاړ لادلته کې چې کم دنو چرته د میډیکل کالج مسلمانه ته میډیکل کالج لاړ داري دومره زبردست خبر دی روړ کنه خو الله دې کی چې 400 کې دغه شانتي افسران را پیدا شي کم چې اسرار خانخوا ګرانو کتونکو د جوړې پول د انګريز جوړ کړي د انګريز او دغه دی ما ته نن بل چوي
وی چې دا منظور شوی دی یو پول وسره بل منظور شوی دی دلته خالد منصور تصدیق وکړو د سیند دا مسله علب خان شیرپور روډ دا چې کوم دی موږ داغه مرخونه منت چې یو له سکالونه په دې باندې زمونږه القوت شو نو رم ورته دوا کوي او دا 400 فهر دی 400 د پاره ډیر کارو کو اسرار خان زنده باد ګران کوتون کې ان شاء الله خو جوندو سبب حاضرېګو اجازه خلم په دغه شعر سره چې ګوته قلم کومه قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکم خدا خبره کوم د الټراساوند فیمیل مریضان چې کوم دي زنانه مریضان سبب چې کوم دي نو زنانه ډاکټر په 400 د ډاپلر کلر الټراساوند وومن اند چلډرن هسپتال ته مخامخ تکینی بالکل ورتلی شي ډېر زیاته مننه ګران اوردونکو دغه زموږ نیوز راونډ پروګرام چې تاسو اورئ کدا څه خبره تاسو په سماتو باندې خنه ویلګي دغه معذرت کو تاسو څه پیغام به څه خبره نو بالکل مازیګر کې ها 0390 16 381 0390 16 381 په دې باندې تاسو موږ سره خپل رائے چې نه شریکول شي الف خان چې کوم د الټراساوند خبره وکړه نو دغه زنانه ډاکټر چې د مازیګر ناستوي نو کوم زنانو ته چې د الټراساوند ضرورت وي هغه بالکل د وومن اند چلډرن هسپتال چې کومه مخه دغه ته ورتلی شي